لخکر روان شو کور مروان شو در مروان شو مونږ ته اړو پته ونه لګېده زه دلته ولاړم دا زما شاته ولاړه او بس ده په دې کې اسم نه فایرنګ وکړو هرې خواته دي ویرونا جړاګانې په څپېړو مې د پیغلو ځیګر روان شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور شاهد خان صافي یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدمونو کتونکو دا ټیم زه موجود یم تاکال کې. د تیرو یو 3-4 ورځو نه یو سوشل میډیا باندې یو ویډیو چې کومه ده هغه وایرل شوې ده د ایشال ماشومې چې یو خپل سکت تره په هغې باندې ډز وکړو او هغه ماشومې د مرګ په خوب ویده کړه. زه نن په هغه کور کې موجود یم د هغې ماشومې د مور او د پلار سره به خبرې کوم چې حاصل مسله څه وه په څه مسله باندې دوی دا ماشومه وویشتله او د څه نه دا جګړه جوړه شوه. زما سره دا ټیم د هغوی والد صاحب هم موجود دی خو د هغې د مورکۍ نه به زه یو څو خبرې کوم. دا مور داسې یو رشته چې مور په بچي باندې ډېره زیاته خفه کېږي ځکه چې مور هر ټیم په کور کې د خپل بچي سره وي پلار د بهر سړی د دې مور زړه ټوټې ټوټې شو د دې مور په زړه باندې وینې راواوښتې چې ایشال د ګل په شانتې ماشومه د هغې په لاسو کې لکه دغه پړقېده د مهي او د هغې نڅا وته ډېره ګرانه خبرې د یو مور نه تپوس کول د یو پلار نه تپوس کول چې ستا په بچي باندې په هغه ټیم څه په تا باندې څه زه دوی له د لاسه هم نشم ورکولی ځکه چې دا درد داسې دی. خورکۍ دا راته ووایي چې اصل مسله د څه شي نه جوړه شوه او ایشال پکې څنګه ولګېد. نو دا دې داسې کار کولو دلته ماشومانو لوبې کولې مونږ رومز کې وو دې دلته کې لوبې کولې او مونږ ته اړو دا سوچ کې نه وه چې دی به داسې کوي دی دلته بره چجې باندې راښکاره شو او ده بس وینا کنزل شروع کړ چې ستاسو د بچي شور کوي او داسې خو د چا بچي هم نه کوي او نوره ډېرې زیاتې خبرې وکړې زه یې نه شم کولی چې د مونږ ته څه الفاظ استعمالول او بس په دې کې بس مونږ ته اړو پته ونه لګېده زه دلته ولاړم دا زما شاته ولاړه او بس ده په دې کې اسم نه فایرنګ وکړو. یو فایر وشو چې په هغې باندې ایشال ولګېده یو خو ما ته بیخي سوچ کې ده چې وشوله بیخي ما ته بس دا اوس هم ذهن کې ده او ایشال زما شاته وه زما یو آواز وکړو او ایشال ولګېده بس زما لیور اوچته که هغه پردي څه بایک و هغې باندې لکه بوتلله او بس هغې نه پس بیا زه د کوره وتې یم او بس پردی ګاډی او هغې ته مونږ آواز وکړو شاته مونږ ورپسې لاړو او دې نه ډېره زیاته وینه تله په سر لګېدلې وه دې چجې ته بره کتل چې دې بره کتل نو دا په دیزي ولګېد یا دا په سر لګېدلې دلته رووته د دې دغه او دغه ځای کې ګولۍ وتې وه. ایشال خورۍ په هغه ټیم سره سا ورکړې وه که نه هسپتال ته ورسېد دې هېڅ آواز مونږ نه دی اورېدلی دا مونږ هسپتال ته بوت وه خو دې کې بس نش برابر سا وه لکه دا بس ختم وه او زه هغه ټایم پوه شم چې دا ختم ده ځکه چې دونه خو زه پوهېدم چې په سر ولګېده نو بس دا لکه ختم ده. خورۍ هغه ویډیو کې موږ کتلی شو چې کله دا ډز کېږي د هغې نه مخکې تاسو د هغې سره څه ګفتګو کوئ لګیا یې څه ریزنینګ ورسره کېږي دا ایشال ستاسو سره خوا کې ولاړه وه چې دا ولګېده دا بیخي ما ونه لیده زما په شا ولاړه وه دا به لکه معصومه وه دا به جنګ منګ نه ډېره زیاته یارېده نو ده بس دې تماشه کوله چې دا څه وایي بس ماشومان غلي شول هغه ټایم کې په تماشه شول. چې کوم سړي ډز کړی د خپل بچي شته نه دا تقریبا 50 سال ته نږدې دی تاسو لیدلی هم دی او د دې ده به واده نه کولو ده وي چې بس قدرمندو 50 سال ته د عمر نږدې دی او واده نه دی کړی ځکه د بچو د غمه نه دی خبر ځکه د بچو د درده نه دی خبر ځکه په پردو بچو باندې ډزې کوي چې خپل خدای ورکړي نه دي کو خپل بچي خدای ورکړی وی چرې به هم د چا په بچي باندې ډز نه کولی چرې به هم د چا په بچي باندې ګزار نه کولی. حیات خانه ډېر افسوس راته شوی ګله ډېر زیات ستاسو په غم کې دردېږو ستاسو په غم کې دا ټول علم تاسو سره ولاړ دی ټوله پښتونخوا تاسو سره ولاړه ده څه ویل غواړئ جي ستاسو بچی لاړه حکومت نه څه غوښتنه کوئ الله چارواکو نه څه غوښتنه زه خو چې خپل حکومت صوبایي وزیر اعلی محمود خان شیرین مزار صاحبه عمران خان صاحب نه ډېر پر امید یم چې موږ ته به انصاف میلاویږي او د ده به قرار واقعي سزا میلاویږي
او زما عمران خان صاحب نه دا اپیل دی چې دته د زر تر زره پانسي ورکړي په جج صاحبانو باندې زما اعتبار دی چې هغوی به لکه ډېر کیسونه داسې شوي دي چې خلک پکې قصوروار وي خو روځي او زما دا حکومت نه اپیل دی چې داسې یو سیسټم جوړ شي چې د په درې ورځو کې دننه دته پانسي میلو شي او دته سزا میلو شي ځکه چې دا زموږ بیا هم خطره ده دا خو انسان نه دی دا ځناور دی دا حرکت وکړو دی دا بیا هم کولی شي د مخکې هم کړي دي د اوس دی په انټرویوز کې د میډیا ته دی دا وایي چې زما نه دي کو کالې پټ کړی دی مونږ روټۍ نه خورو مونږ اوبه نه څښو نو مونږ په کالي څه کوو زمونږ ایشال خو لاړه زمونږ دنیا خو ایشال وه ایشال چې لاړه مونږ په کالیانو څه کوو مونږ په خلکو دا نه سخت وخت کې زه بې لوپټیز اسپتال کې نری لوپټې کې ګرځېدلی یم دې ټایم کې به ما ته د غلو د دوکو د دروغو اوس هم چې هر قسم قسم ته هغه ته ما څوک تیاری که نه زه ښه ډاډه یم ویلی شم اصل مسله د څه د وجې نه جوړه شوه همدغه د شور خبره وه که نه دې نه علاوه هم څه خبره اسې خو عام زمونږ جګړې خو مخکې معمولي تو مې خو هر کور کې کېږي که نه اوس پورشن بیل دا بیخي بیل او دا کور تاسو ولي مونږ بیخي بیل اړو څه جواز نه پیدا کېږي نه دا مونږ ته په ګیټ راغلی چې جنګ جګړه یې کړې د ده چې نور اوس نه و دا برچجي نه ده به زمونږ د ماشومه د دې کیسونه اوس هم د تاڼې کې شته د ورکوټې ګلالۍ د یور لور مې د درو کالو ده هغه هم د په سر باندې ویشتې وه او غټه خبره که نه چې ده به داسې ستاسو یوه لور مخکې هم دوی وژلې ده زما یور لور ده لکه وجلې نه ده لکه ویشته به یا خښتې باندې به یې وویشته پته بس چې تېرېدو به ګزار به یې کولو دې نه څو ورځې مخکې که نه چې داسې به افیس ته دی 9 بجې تلو نو موږ ټایم سیټ کړی او موږ به بچي را دننه کول سهر کې ده ته به موقع میلاوېده ده به وله لتې ورکولې او کنزا خو بس روټین کنزا سره موږ مخ ته وو خو دې دوران کې بس دغه کیسه چې پکې نه وي ما ته څه پته وه چې ته به لکه د ډز کیسه زما سوچ ته هم نه راځي که نه چې لکه داسې هم ته کولی شي که ما ته لږ هم داسې ښکاره شوي و د ده لاس کې هم څه ښکاره شي و دی بره او بس موږ دته بره خو نه کتل لاندې پورې ایشال ستاسو په غېږ کې څه وه ایشال دلته پرته وه ما شاته ولاړه وه او پرته وه لاندې ما یور ما ته آواز وکړو ما دا نه ولیدلې چې ډز یې وکړو که نه ده داسې خاموشه شوه ده را پرېوته که نه تاسو هغه ویډیو کې چې کله ډز وشي نو تاسو چاته آواز هم وکړئ تاسو چاته هم ووایئ هغه د ایشال ته تاسو نه ایشال اړو ما لیدلې نه چې زما شاته ولاړه وي خو ما به ته راښکلې وي ما به ته دې ډز ته اړو پرېښې نه وي چې ما ته پته وه ما اړو سوچ کې دا نه وه خو صرف ویډیو داسې کارو شو چې زموږ مخکې کیسونه تېر شوي نو موږ ته د مخکې داسې حرکات کول که نه چې لکه سړي به کور کې نه نو دی به چې کله زموږ پیله دغه ګیټ نه دا دروازه دا موږ د لاسه ولګوله نو یو ورځ د دغه دروازه ماته که چې دا د ماته که نو بیا یو ورځ چې دی هسې کنځا یې کوله د جینۍ په سر وویشته نو ده بیا څه بس هغه ما ته د څنګه حرکات وکړه ریپورټ موجود دی دا د هغه حرکت مونږ په مخ کې وکړو که نه نو دنه زما داسې خطره راغله مایزه نوره خو ده عزت خطره ترې نه راغله بهی دا څنګه زمونږ مخامخ او د 50 سال سړی دی او ده لکه دا حرکت وکړو لکه نو دا ویډیو ما په هغې زما ذهن کې دا خبره وه چې بیا چې پولیس والا څه خبره راځي نو زه به دوی ته ویم چې دوی د کنځا واوره او دوی د حرکت لکه وګورئ تاسو د به اکثر لکه مونږ په دې سوچ کې هم نه وو چې دې ظالم جابر به دې به فایر کوي او بیا داسې ماشومه داسې جینۍ چې هغه په ګلۍ کې په محلې کې چم لیدلې ده هغه ورپسې جاړي زموږ نه زیات هغې جاړي هغې وایي چې دې انسان دی دا د کړي څنګه دا دي د ده په زړه کې کاڼی دی که زړه دی حیات خان ستاسو په سترګو کې اوښکې موجې شوي ځکه چې په جړه جړه د 22 تاریخ وقوه ده نن 28 تاریخ دي که نه دونه چغې مې والي دي که نه زه 3 ورځې زما ماری کار نه کول زما دا شاته مخکې نه زه ټوله خوږېدم اوس چې ما ته تاسو هر څه ووایه که نه ما سترګو کې اوښکه نه راځي او پرونه رسه که نه پرونه رسه زما دومره طبیعت سم شوی دی دی چې نیولی شوی دی که نه یقین وکړئ اوس زما ایشال نه دماغ لږ سایډ ته شول او زما دماغ صرف دغه دی اوس به څه کېږي ده ته به څنګه سزا میلاویږي او
وی او دی زم چې زه دی وګورم ما څوک هلته پرېږدي نه زه صرف ګورم که نه چې ته اوس کم حل کې تا خو ځان ته ډېر زورور ویل او تا به ماشومې هر څه وویل خورې د مور چغې ډېرې زورورې الله دې د بچو غم او تکلیف هیڅ چاته نه ښي زما خورې زه پخپله د دوو بچو پلار یم او زما هم دوه نوڼه دي نه کړی شي که نه لکه دا بچ نه شي لکه زه دا به څنګه بچ کي دا خو خدای نه خو نه شي بچېدی د خدای د حکومت نه بچ شي د الله د قهر نه بچ کي بس زه دا ویم که نه زما نور هېڅ خبر نشه لور خو زما لاړه بس هغه ما ومنله بس که نه او هغه جنتي شوله شهیده شوه که نه هغې دنیا کې به هم زما په کارېږي خو زه یم چې تا هغه دنیا باندې ځان دوزخي کو په دې دې هم دوزخي کو خو زه یم چې ستا داسې سزا یي که نه چې ته خدای پاک ته وایې چې خدای پاک ما واخلې چې دې دنیا سزا نه خلاص شم او ته نه مرې خو اوس دونه یي چې دته داسې پانسي وشي چې منځ کې اړو خبره را نه شي معاف کوئ خو بیا نه خور نه ایشال او دت معاف کول نه خورې کو چېرې تاسو یې معاف هم کوي خو زما په الله تعالی دا یقین دی چې الله به نه معاف کوي او د ایشال هغه ګوډې ایشال چې ورځ د آخرت به او د دې تره په دې ګریوان کې هغه په خپله لاس اچوي او الله ته به مخامخ ودرئ او الله ته به څه وایي الله دا هم هغه انسان دی چې زما زندګي اخېسته دا هم هغه انسان دی چې زما زندګي تاسو یې معاف هم کوي الله به نه معاف کوي څوک هم چې په ماشومانو باندې ګزار کوي هغه انسان نه هغه انسان نه دی څوک چې په ماشومانو باندې ډس کوي هغه انسان نه دی د ماشومانو قسمه قسم جرمونه او مسلې موږ وکتلې څوک د ماشومانو سره جنسي تشدد کوي او د جنسي تشدد نه بعد هغه ماشومانې په دارو خېږي مړې کي ډېرې بې دردۍ سره یې مړې کي خو نن یو تره رالګي او خپله د ګل په شانتې ایشال وجني او په یو ماشومې باندې ډز کوي یا ظالمه یا ظالمه تا به په دې خپل رور باندې ولې ډز کړی چې ستا دومره غوسه وه د جایداد تاو دې ته سړو دی به دې ویشتی وې د خپل ورندار به دې ویشتی وې که نه په یو ماشومه دې ګزار ولې کوي دا سوال زه په تاسو پرېږدم قدرمندو د دې خور او د دې رور دا فریاد تاسو ته در ورسېد زمونږ اعلی چارواکو ته دا یو اپیل دی چې د دې خاندان مدد وکړئ او دوی ته انصاف ورکړئ چې دا مور دغه شانتې بله مور په ژړا نه شي داسې بله یوه مور په سرو سترګو ونه ژاړي دا نن تر دې دمه پروګرام د خپل راتلونکي پروګرام دپاره موږ سره اوسئ خپل ورور شاهد خان صافي له ورکړئ اجازت پلي الله هم سپارم الله پامان کیمل برانډ السودیا واشنګ پاوډر نیو کویک واش فارمولې سره د خشته صفای لپاره کیمل برانډ السودیا واشنګ پاوډر کپڑے داسې صفا کی لکه نوې خوشبودار واشنګ پاوډر السودیا واشنګ پاوډر داغونه کاره خو دي شي کیمل برانډ السودیا واشنګ پاوډر